بیت الله شریف باندې حرم شریف باندې څنګه تکبر کوونکیو د دې د ایمان دروړو نه راوړو یو وجدا وا چې دی به موږ د بیت الله خدمت کو په دې باندې به یو ناس کو او موږ د بیت الله گاونډیان یو موږ د بیت الله خدمتونه کو د حلا خج لراځي غیلو بو ورګو د خدمت کو زموږ د خبرو تاجت نشته د سوار لسم سپونګمای زګه د عربو عادت داو چې هغه په سوار لسم سپونګمای کې د شپې ناسو کیسې وکولې او بل سره دا به بنیاد کیسې به چې کوم دی راغسته او دغه کیسې به کولې نو د دې وجنه الله تعالی او فرمایل چې سامرن دی کیسې کوونکی دي نو کیسې به کولې تهجرون او تهجرون دا د هجر نه مشتق دی د دې معنا دا په ذل بکواس او کنزل وغیرہ نو دیو په دې کیسو کې بعضی وخت کې په الفاظو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غي مبارک بارکه به ګستاخانه الفاظ استعمال کړل نو ناس په کیسې به هم کولې او دغه په ذل بکواس او په ذل خبرې به هم کولې د دې وجنه نبی علیه الصلاۃ والسلام د ماسختن د مانځنه مخکې د اود کېدونه او د ماسختن د مانځنه ورستو د ویخ پاتې کېدونه د غپ شپونه د دینه منع فرمایلی هغه وجه دا چې سړی مونږ وګي د ماسختن او دی کینی خبرې کوي دا از خبرې کول دا چې کوم دی مکروه دي دی خبرې کوي لګیا دی په دې کې به غیبت وکي چا پورې بخندنی وکي او غټه خبره ده چې انسان د سار نه د منځونو شروع شوی د ماسختن مونږ چې وشو بس د اختتام د چې کوم دی را پاسېدل په مونږ باندې دي چې سار را پاسې سار مونږ کی بیا د اود کېدل په مونږ باندې دي بس دې چې مونږ وکي فورن بس ود شي نو دا مونږ د ګناهونو لپاره کفاره وګرځي او بل وجه پکې دا چې انسان د وخت ود شي د وخته نو دی بیا سار مونږ ډېر په اسانه باندې پاسي سار مونږ په اسانه باندې پاسي د دې وجه نه چې حضرت عمر رضی الله عنه روانو او څوک په تماسوتن مانځنه روست ولیدو نو تنبیه به وته کوله او کله به ورله سزا ورکړه چې ته ولې د ماسوتن موږ به برغ نه ود کی نو دا نقصان دي نو دا ولې چې دا خلکو به دا کیسې کولې هغه وخت کې دا حج یو سپکاوي به کو د خلکو نو دا سامران چې کوم دي کیسې کوونکي د خپل معنی سوار لسمې سپونګمای خو په سوار لسمې سپونګمای کې په سپونګمای په رڼا باندې با مشرکین لګي او دغه فرضي کیسې به ځان لږ کوم دي جوړې کړي دا کیسې به یو بل تکول